أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. سورة الأنفال 72 نمبر آیت دی 72 آیت نواله د سورت اخیره پوری چې تقریبا د سلور آیاتونه دي. په دې آیاتونو کې د جهاد د موضوع سره یو بل مضمون چې هغه د هجرت احکام او د هغې مسائل د هغې ذکر دی. مخکې دا مسله ذکر شوه چې کله د کافرانو سره ژوند راشي هغوی په مسلمانانو باندې ظلم کوي، اسلام باندې عمل کول د څوک نه پرېږدي. کله به د قتل مرحلې راځي، کله به د قتال مرحلې راځي، کله به د کافرانو د نیولو د پرېښودلو خبرې راځي. خو دا هغه وخت چې د مسلمانان په قوت کې چې کله مسلمانان کمزوري نو په دغه خبرو باندې عمل نه کېږي. بیا یو بل صورت جوړېږي د هغې ته هجرت ویلی کېږي. نو هجرت دې دپاره کېږي چې یو داسې علاقې ته لاړ شي چې هغه هلته کې امني، خلک په ازادۍ سره په خپل دین او شریعت باندې عمل وکړي. نو دغه هجرت بیا کله داسې شي چې د دارالکفر نه دارالاسلام ته وشي، یو اسلامي علاقې ته وشي، او کله داسې لکه مکې معظمې نه چې مسلمانان مدینې منورې ته راغلل، او کله داسې چې دغه د دارالکفر نه دارالاسلام ته نه وي بلکې دارالکفر نه دارالامن ته یو بل علاقې ته لاړ شي، هلته کې اسلام هم نه وي خو د مسلمانانو خلاف ظلم هم نه وي. دا هجرت هم په اسلام کې جایز دی او شته دی. او په دې وجه باندې صحابه کرامو یو هجرت حبشې ته هم کړی و د جعفر طیار رضی الله عنه په مشرۍ کې. هلته کې د حبشې بادشاه نجاشي مسلمان په هغه وخت کې نه و، عیسائی و، لیکن هلته کې مسلمانانو باندې ظلم نه و. هلته خلک عادله و، انصافي خلک و، د عیسایانو حکومت و عادلانه حکومت و. نو دې ځای کې د هجرت احکام ذکر کېږي او د هجرت سره تړلي خاص کر د میراث مسائل ذکر کېږي. الله تعالی وایي ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، وهاجروا او هجرت یې کړی دی. هجرت خپل کور علاقه د اسلام د خاطر نه پرېښودل. وجاهدوا او جهاد یې کړی دی باموالهم خپل مالونو سره، وانفسهم خپل ځانونو سره، فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې. فی سبیل الله تعریف مخکې من کړی دی چې لاعلاء کلمت الله، د الله تعالی د دین د غلبې دپاره د قربانیانې ورکول. والذین او هغه کسان آووا چې ځای ورکړی دی. نو اولني خلک د مهاجرین چې د مهاجرین ویل کېږي. دویم هغه خلک آووا چې ځای ورکړلی، ونصروا د دې امداد یې کړی دی، دې ته انصار ویل کېږي. او اسلام په ابتدا کې مکې مسلمانان چې کوم راغلي هغه مهاجر وو، او مدینه منوره کې چې کوم مسلمانانو ځای ورکړی او امداد یې ورسره کړی هغه انصار وو. الله وایي اولئک دغه کسان چې دغه مهاجر او انصار خلک دي، بعضهم اولیاء بعض، بعضی د دوی نه اولیاء بعض وارثان د بعض نور دي. اولیاء جمع د ولی ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او د هغه سره ډیرو نور مفسرینو رائے دا چې اولیاء جمع د ولی ده، ولی په معنا د وارث سره د ذکر کی ولایت او وراثت ته هم ویل کیږي. نو هغوی داسې معنا کوي چې بعضې د دوی نه وارثان د بعضې نورو دي په میراث کې، یعنې مهاجرو ته به د انصارو میراث پاتې کېږي، انصارو ته به د مهاجرو میراث پاتې کېږي. دا حکم په ابتدا د اسلام کې و او ډېره حده پورې هغه حده پورې نافظ و چې کله مکه فتح شوې نه وه. چې کله مکه فتح شوه دا میراث دا حکم بیا منسوخ شوی دی. نو دا د مفسرینو د یوې ډلې رایې دا ده چې اولیاء په معنا د وارثانو سره دی. د ځینې نورو مفسرینو رایې دا ده چې اولیاء جمع د ولی د ولی دوست ملګري ته ویل کېږي. نو په دې صورت کې به معنا دا شي چې دغه مهاجر او انصار د یو بل دوستان او ملګري دي. نو بیا به خبره د ملګرتیا شي او مطلب به دا چې مهاجرو باندې انصارو امداد لازمي دی او انصارو باندې د مهاجرینو امداد لازمي دی. نو بیا به باب د میراث نشي، لیکن دا خبره کمزوري ده. په دې وجه تاسو کله تفسیرونه مطالعه کوئ
نو دا دواړه مرحلې به تاسو مخې ته راځي. کله به معنا کې لیکلی چې ملګري د بعضو نور دي، کله به لیکلی چې وارثان د بعضو نور دي. نو باغ ټیم سره شکمن هم شي، بیا به حکم تر استیم نشي مسله ګرانه شي. لیکن د احناف خاص کر د دیوبند علماء او طریقې کار دسي دی چې هغه کم ځکه اختلاف او اختلاف غون را نقل کی، هغه باندې تفصیلی کلام وکړو، دا غینه بعد خلاصه چې کم دا هغه ذکر کی. نو معرب القرآن هم د قشن کار کړی دی. نو هغه وایي چې دلته کې اولیاء په معنا د وارثانو سره دی، د نور علماء رائے دا چې ته په معنا د دوست ملګری سره دی. نو بیا به معنا دا چې مهاجر او د انصار امداد لازمي دی، او انصارو د مهاجرین امداد او ملګرتیا لازمي ده. نو بیا به د میراث خبره د مکمله بار شي. الله وی والذین آمنوا ولم یهاجروا، او هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی ولم یهاجروا، هجرت یې نه کړی. ومالکم نشته تاسو د پاره من ولایتهم د ملګرتیا د هغوی نه یا د وراثت د هغوی نه. اولنې قول راجح دی چې دا باب د غره د میراث دی، د میراث احکام ذکر کیږي. نو بیا ورته چې مالکم نشته تاسو د پاره، وقول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او نور مفسرین نشته تاسو د پاره وراثت د هغوی من شیء هیڅ شي. د دې مطلب دا دی چې کم کسان د مکې نه رالو مهاجر شو مدینه منوره ته راغلي دي، د دوی ځینې خلک هلته په مکه کې پاتې شول، د دوی وارثان خپلوان یو لیکن هغوی کافرانو. لکه ډېر واقعات داسې دي چې پلار هجرت کړی دی، زوی پاتې شوی دی کافر دی. ډېر واقعات داسې شته چې هغې کې زوی هجرت کړی دی، پلار یې کافر پاتې شوی دی. نو دا د میراث احکام دي چې اوس مدینه منوره کې مهاجر وفات شو، میراث به چا ته پاتې کېږي؟ دا یو مسله ده. هلته مکه کې کافر وفات شو، مدینې والا ترې میراث اخیستی شي که نه شي اخیستی، یو خبره شوه. دغه شان د ځینې خلک داسې وو چې هغوی هجرت نه و کړی، خو مسلمانان وو، د اسلام اظهار یې کړی و، لیکن ځینې کمزورو په بنیاد باندې د هجرت موقع هغوی ته میلاو نه شوه. اوس مسله دا ده چې که دغه کسان واقعي مسلمانان دي نو دغه میراث به چا ته پاتې کېږي؟ او د دوی کم وارثان چې مدینه منوره کې څه شهیدان شو، څه لا پخپله څه ژوندي دي پخپله باندې څه وفات شو، د هغې میراث نه د دوی سره رسي که نه رسي؟ دا مسله ده. دویمه دا ده چې دغه خلک چې د ایمان اظهار یې کړی دی، مکه معظمه کې پاتې شوي دي، که دا اصلي د دروغو اظهار او منافقت دي او دوی اسلام نه یې راوړی، نو بیا به څنګه چېرې کېږي؟ دا ډېر سوالات راپورته شو ذهن کې. د هغه سوالاتو د حل دپاره دې ذهن کې الله تعالی تفصیلي حکم ذکر کوي چې کم کسانو هجرت کړی دی او انصار دي د مهاجرین او انصار یا بلکې منځ کې وراثت خو قایم دی، هغې کې اوس بحث نشته. لیکن کم خلک چې کافران مکه کې پاتې شو، نو کافرانو میراث مسلمانانو ته نه پاتې کېږي، د مسلمانانو میراث کافرانو ته نه پاتې کېږي. نو که هلته کې پلار پاتې شوی دی او دوی هجرت کړی دی، ته یو بل وارثان نه دي، میراث یو بل ته نه پاتې کېږي. دغه شان که د ورورولۍ مسله د نورې مسلې دي، نو کفر او د اسلام په وجه باندې هغې منځ کې وراثت ختم شو. هغه خلکو چې مسلمانۍ اظهار یې کړی د هجرت یې نه دی کړی، د دوی د اسلام یقیني نه دی، چې یقیني نه دی، نو د دوی دلته د میراث نه دوی هم بار شو، میراث په احکامو کې شامل نه شو. دا خلک د مهاجرینو وارثان نه شو. نو الله تعالی دا حکم ذکر کوي چې حتی یهاجروا، تر دې حده پورې چې دغه مسلمانان چې د اسلام اظهار یې کړی دی، هجرت یې لا نه دی کړی، هغې پورې دا وارثان نه دي تر څو پورې چې هجرت نه یې کړی، حتی یهاجر، تر دې چې هجرت وکړي. اوس دغه خلک سوچه کافران خوا ته نه شي ویلی، ځکه د اسلام او د مسلمانۍ اظهار یې کړی دی، هجرت یې نه دی کړی، کېدای شي چې دی واقعي کمزوري. نو مسله دا راغله چې دغه کمزور او مستضعف مسلمانان چې مکه کې پاتې دي، د میراث نه خبر شو، آیا دا مسلمانان دیو که نه دي، رونه دیو که نه دي؟ الله تعالی وایي ان استنصروکم فی الدین، که امداد یې وغوښتو ستاسو نه په دین کې، یعنې دوی په دین او بشریت باندې عمل نشه کولی، کافرانو پې ظلم کوو، او د مهاجرینو ته یې درخواست وکړي تاسو زموږ سره ملګري شئ، موږ د دې مکې د کافرانو سره جنګ کوو چې دوی کمزوري کو، خپل اسلام او دین او شریعت ورباندې غالب کو. نو په دې صورت کې به څه چل کېږي؟ نو الله تعالی وایي فعلیکم النصر، په تاسو باندې لازم دی د هغوی امداد کول. معلومیږي دا خلک کافران هم شمار نه دي، کافران نه دي. البته دغه کافرانو خلاف به مهاجرین امداد کوي، لیکن په یو شرط باندې، او شرط هغه دا دی چې که دغه مسلمان مهاجرینو د یو داسې قوم سره معاهده شوي چې دغه معاهده په دې باندې چې زموږ تاسو منځ کې به جنګ نه وي، جنګونه به نه کوو، د جنګ نه کول معاهده شوې ده، او هغه د دغه قوم خلاف دي، دې مسلمانانو امداد وغوښته چې موږ سره جنګ کوو، تاسو زموږ سره لاس وکړئ.
نو په دې صورت کې مسلمانان دغه کمزوري مسلمانانو سره مهاجرین به دغه کمزوري مسلمانانو سره لاس دغه قوم خلاف نه کوي ولی زګه چې مخکې معاهده شوی د معاهده خلاف ورزي به کرانه شي او رسول الله حدیبی نو وروسته دغه شانګه حالات جوړ شوي نبی علیہ السلام چې کله د مکی د مشرکانو سره صلح حدیبیه کې معاهده وکړه نو معاهده کې یو شرط دا هم چې کم خلک مسلمانی کې د مکی نه مدینه منورې ته ځي نو نبی علیہ السلام پاکستان بیرته واپس کړي دا یو خطرناک شرط او چې کله د معاهده ولیکل شو ابو جندل رضی الله عنه د مکی معظمه د کافرانو خلاص شوی او دغه د جیل تختیدل او سخت ظلمونه په شوی او د مدینه منورې ته راورسید نبی علیہ السلام ته خپل فریاد پیش نبی علیہ السلام نه د مسلمانۍ او مظلومیت په وجه باندې ډېر زیات خپه شو لیکن ورته ویل چې ته واپس راځ موږ معاهده کړې د مکې د مشرکانو سره په حال د هغوی سره د معاهدې خلاف ورزي موږ نه کوو او موږ تاسو په دې کې نشو ودرېدلی البته تا باندې یو زبردست امتحان دی خو د مکې فتح بیخي نږدې ده لږ انتظار وکړه د کړاوونو د ثواب حاصل کړه مکې فتح کېدو والا ده ابو جندل واپس ورېږي نو اسلام د معاهدو د پابندۍ سخت تاکید کړی دی او مسلمانانو ته دومره فتوحات الله تعالی ورکوي یا الله تعالی جنت ورکوي دا به دومره معاهدو باندې پابند پاتې کېدلی هم یو وجه کېدی شي ځکه عام قوتونه چې کم دي کم چې اسلامي قوتونه نه دي نو هغې معاهده او صلح دا یو حربه او سازش په طور استعمالوي کمزوري قومونه چې کم دي نو په دې باندې ضعیفي او زورور لپاره دوکه ورکوي لیکن اسلام د دې تعلیماتو سخت خلاف دی نو الله تعالی وایي چې تاسو د دې مسلمانانو کمزوري مسلمانانو د دې قوم خلاف درنه امداد وغوښتو چې تاسو سره معاهده کړې وي دغه قوم خلاف پر دې مسلمانانو سره تاسو نه ودرېږئ نو الله تعالی الا علی قوم مگر مخالفت د دې قوم کې بینکم چې مینس تاسو کې او بینهم مینس د هغوی کې میثاق معاهدی د جنگ نه کول معاهده لیکل شوی والله بما تعملون بصیر او الله تعالی په هغه سبانه چې تاسو یې کوي لیدونکي دی نو بټولو کارونو کې به احتیاط کوئ چې خطا ونه شي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء بعض ردوینه وارثان د بعض نور دي کافران فرمانس کی د دې وراثت شته د دې بل وارثان دي دې جمله کې د خبرې ته اشاره ده چې د کافرانو وراثت یا د هغوی سرپرستی په خپل منځونو کې د نافذ ده او دا یو مستقل اسلامی قاعده ده شرعي قاعده ده د اسلامی قانون لپاره چې د کافرانو کم خاندانی او د وراثت کم مسائل او احکام دي چې هغه د ذاتی خاندان د کور سره تعلق لري لکه د هغه رښتیا واخله د هغه میراثونه واخله نو دا هغه د لپاره چې دغه کفر هغه په کفر کې څو قسم قوانين جوړ شوي دي کریندوانو قوانين دي کریستیانو دي کله بل چا دي کریسایانو دي يهوديانو دي اسلام په هغه کې دخل اندازي نه کوي هغه کې بورګوتی نه وي او اسلامي حکومت بر دغه خلکو په منځ کې چې کله داسې مسایل ولاړ شي هم دغه قانون مطابق ورله فیصله کوي ذکر الله تعالی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کافرانو بعضی وارثان د بعضی نور دي یا ملګری د بعضی نور دي نو د هغوی خاندانی احکام اسلام د هغوی مکمل حفاظت کوي چې دا د دې په کورونو کې بنافذ دي او د دې کې به اسلام دخل اندازي نه کوي په خاندانی مسایلو کې صرف الا تفعلوه کدا کار تاسو ونه کوي دا څو احکام شو مخکې ذکر شو په دې احکام باندې عمل ونه کوي مخکې چې کوم احکام ذکر شو دا د مهاجر او انصار د یو بل وارثان او د یو بل ملګری دي نو دا خبره ضروری ده چې په دې عمل ونه شي نو فتنه برابر سره کیږي دویم نمبر کم کسان چې مسلمانان د هجرت یې نه دی کړی هغوی ته به میراث نه میلاویږي خو په اسلام کې د نمرسته غوښتل نمرسته به څه کوي البته داسې قوم خلاف به ورسره نه کوي چې هغوی سره تاسو معاهدې شوي دي او دغه شان ده کې کافران به د مسلمانانو وارثان نه جوړېږي دا تفسیري احکام شو کافرانو قوانین خاندانی قوانین د هغوی په کورونو کې د نافذي اسلام به هغوی کې دخل اندازي نه کوي که په دې احکامو باندې الله تعالی وایي الا تفعلوه که په دې احکامو کې تاسو به یو باندې عمل ونه کوي تكون فتنه في الارض وفساد كبير دا به وګرځي فتنه په دنیا کې پزماګه کې او فساد کبیر او فساد ورانه ډیر زیات ندی کې د فساد کبیر کې د لفظ اشاره شو د معنی د اشاره شو چې دا یو څو شرعي احکام یوازې نه دي بلکې دا د امن قیامور لپاره مستقله فارموله هم ده که په دې باندې عمل وشي نو په دنیا کې زبردست امن قائم دي او که په دې باندې عمل ونه شي نو د دنیا امن
تاسو نس کې دي شي. په دې وجه د اهل سنت والجماعت چې کوم تحریکونه د اسلامي تحریکونه به کوم ځګنو کوم کار کوي هم بدی فارموله باندې هغوی کله کې پابندي ده او چې کوم نور تحریکونه دي د اهل سنت والجماعت د وصول نه بهر دي. اگر چې ډېر مقدس نومونو کې هغوی ځان یادوي په مختلفو ځګنو کې ځان له مختلف نومونه ښودلي دي، لیکن هغوی مستقیل د نورو قومونو په داخلي مسایلو کې دخل اندازي، هر یو ته باندې ظلم او بربریت، هر یو ته بد نظر باندې کتل، د هغې په مالونو لاسونه اوچتول، دغه شان کم چې اختلافي مسایل په هغې کې خپل ځان ته یقیني حق ویل او مخالف ته یقیني کافر او باطل ویل او په هغې باندې بیا چړایي کول، دا ردي خبرې باعث دی چې په ټوله دنیا کې د خلک د سختو مصیبتونو سره مخامخ دي. امن هم تاسو نس کړی دی او ردي په لاسونو باندې چېرته هم اسلامي نظام نافذ نه شو. نو دغه تیر مسایل چې کوم ذکر شو الغلاوي کې باندې باندې عمل ونشي تكون فتنه في الارض وفساد كبير، دا به وګرځي فتنه په ځمکه کې او فساد به ډېر زیات.